بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير صدقت يا رب العالمين. دی آیات مبارکہ کہ اللہ رب العزت فرمائی قل ورتوایا اے پیغمبرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو راوبالے الذین حغا کسانو لرا زعمتم چتاسو پی گمان کوئے من دون اللہ ما سوال اللہ یعنی تاسی خدایان جوڑوے ما سوال اللہ اللہ نه ما سوا بل څه د تاسو خدایان وای نو اغیر او باندې لا یملکون مثقال ذره چې دوی مالکان نه دي تاسو د بارا په اندازه د یوې ذره په وزن د یو ذره دي مالکان نه دي په السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض و نه پزمکه کې نه پزمکه کې د ذره برابر سشتا او نه په اسمانونو کې د ذره برابر سشتا هیڅ نشتا هر سره چا دي د الله رب العزت الله وی وما لهم فیهما او نشته د دیو د بارا فیهما فدې دواړو کې په دې ځمکه او اسمان کې من شرک صحیحا صحیحا وما لهم او نشته د دیو د بارا منهم وما له نشته د خدای د پاره د الله رب العزت د پاره منهم د باطل خدایانو نه من ظهیر سوء معین او مددگار الله رب العزت فرمای دا کوم چې باطل خدایان دي د دوی نه د الله رب العزت سره سوء معین او مددگار نشته. خبره ده الله رب العزت فرمایي چې ګوره دا تاسو چې چاته خدایان وایي دا چاته چې ټیټ باز کیږي دا چاته چې ښکته بره کیږي نو دی په ځمکه او اسمان کې د ذره برابر سیزم خاوندانه نه دي د ذره برابر سیزم مالکانه نه دي د ذره برابر سیزم خدایانه نه دي بلکې حقیقي معبود حقیقی رب حقیقی پروردگار څوک دی یو الله دی یو الله دی صحیح شو نو دغه الله رب العزت لپاره به هر عمل کوخه غدي لپاره باندې کو خیال هم دې کسانو تنن میچ دی کنه دا مسلمانان به تل ما بس یو چې نو مشومان راوسته او درې وی دې دم کو دم ما ته پته چې دیو د مانځنه پس ترجمه نه راځي مونږ ته مزګار دي دا په وخت په دې کې ضرورت خورم متیا دې به کوم داس په کوم مونږ وکوم بیا رسو مانځنه پس راځم هغه ځان مزګار وما لهم فيهما او نبوي د دیو د بارا او سبا کې لا بیا تذکری کې چې لکه د میچ خبرې پکې وشو د پلان کې پکې وشو یو ختم کوی حق وبوي کنه وما لهم فيهما او نبی د دیو د بارا من شرک الله رب العزت فرمایي او نبوي د دیو د نشته د دیو د بارا من شرک صحیحا باندې زمکه او اسمان کې ول صحیحا نشتا اے وما له منهم من ظهير او د دیو د بارا د الله د بارا منهم د دیو نا من ظهير سو مددگار او معینما نشته چې د دین امداد وخت چې د ازمکه را سره جوړه کا د اسمان را سره جوړه کا جوړ کرا سره او د بلانکی سیز را سره الله رب العزت وی زما چاته حاجت نشتا بخو ډاډا وای الله رب العزت ذکر دې دام ذکر دې پښتو کې چې معنی کوم ذکر دې الله رب العزت فرمایي چې زما څوک بل څوک زما سره برابر نشتا زه واحد یکتا ذات واحد یکتا ذات کړهوم زه دې هم چې زه د بلا مهنت
کوم کسان خپل خوانه چې زړه نوم چې یو بندم وي اخلاص ترا کې الله پیدا کی چې هغه ته داسې پړو کو چې څنګه ټول ته پړو بس دا به مقام دی الله دې اخلاص را نصیب کړي تاسو خدای له خوشاله نه وایسو الله رب العزت فرمای ولا تنفع الشفاعه او فائدہ نور کوي سفارش عنده د الله سره الا مگر لمن د هغه چا د پاره د الله په خوا د الله په نسبت باندې فائدہ نور کوي الا مگر لمن هغه چا د پاره اذن له چې د الله رب العزت د طرف اجازه شو نو الا بچی دا سفارش دا فائدہ ورکړي سفارش څوک نشي کولی داسې نو دلته کې بلا نو دا الله رب العزت الله وی حتی تر دې پورې اذا فزع چې ختم شي ير عن قلوبهم د زړونو نو قالوا وبويدي ماذا قال ربكم سوى استاسو رب سوى په دې زړونو بداسې يروي چې مقربین خلق بمسن شي ویلي نیکان خلق پیغمبران به نفسی خدای زما ځان زده ځان چې دې نو څه غواړم د ځان دپاره چې بخښنه غواړم خدایا زما سره به کېږي په دغه میدان کې به یو شخصیت یو رهنما یو رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت صدا لګي تاسو سبحان الله ځکه دا د الله رب العزت دا سعادت موږ له راکړي چې موږ امتیان جوړ کړو الحمدلله نو په دغه میدان باندې الله رب العزت فرمایي وي حتی اذا فزع عن قلوبهم او بخاری شریف کې یو حدیث راځي بخاری شریف کې یو حدیث دی الله دې را توفیق راکړي سره د عمل د ویلو بخاری شریف کې حدیث دی وې د دین یو مراد یو تعبیر دی بدی کې کله چې د الله رب العزت د طرفه حکم راشي سراشي د الله رب العزت د طرفه حکم راشي نو د هغه حکم هیبت دومره زیات وي دا هغه حکم هیبت دومره زیات وي چې څومره مقربین فرشتي دي چې احکامات لومبي هغې ته راځي نو څومره چې مقربین فرشتي هغې د هغې د لاسه ګویا داسې شي چې په چا باندې د بېهوشي شانتې راشي داسې حالت یې جوړ شي نو چې داسې بیا کله سم حالت ته لړی شي نو دا نورې فرشتې ورته وایي چې ماذا قال ربکم ستاسو رب څه وویل لمن خلان مو هوی نشو رب سوی نو قالو دیوتی الحق الله رب العزت سوی حق خبره وکړه وهو العلی او دا الله رب العزت عالی شان دی الکبیر څه شي لوی ذات قل ورتوایا اے پیغمبرا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من يرزقكم دي توای دا رزق دل سوق درکې سو ورتوایا چې دا رزق سوق درکې نه رزق دل چې دا تعلیم نه درکې زمینداری نه درکې کاروبار نه درکې وزارت نه درکې رزق دل سوق درکې الله دا ذرایع دي دا به استعماله دا به ورزم نه خوب تا ایمان بداوي چې دا رزق څوک راکوي الله چې د سپي ایمان په الله نه خرابېږي دا خرچ دی د الله رب العزت په ذات باندې ایمان نه خرابېږي چې دا رزق هر څه ماله الله راکوي د یو مارغه پې نه خرابېږي نو چې ته مسلمان وې ستا به د هغې نه زیات مضبوط ایمان د الله رب العزت په ذات دی چې رزق څوک راکوي الله قل ورته ووایه ای پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من یرزقکم څوک رزق درکوي تاسو ته من السماوات والارض د اسمانونو او د ځمکې نه ځمکې اسمان نه رزق درکوي الله رب العزت قل ورته ووایه جواب ورکا ورته ووایه الله څوک الله رزق څوک راکوي الله رب العزت و انا او منګه او ایاکم او تاسو لعلا هدن شاید چې په هدایت وي منګه او تاسو یعنی زمونږ په هدایت وي شاید و ایاکم او تاسو نه فی ضلال مبین په ګمراهۍ ښکاره کې
نو یا داسې ووایه وإنا او ایاکم زمونږ او د تاسو نه لعلی هدن شاید چې په هدایت وي او فی ضلال مبین یا په ګمراهۍ کې تاسو موږ ته ګمراه وایې او موږ درته اعلان وایو چې د الله وحدانیت ومنئ تاسو بغاوت کوئ موږ وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ تاسو نافرماني کوئ نو تاسو ته موږ داسې ښکارو او موږ تاسو ته چې دی نو څه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون موږ تاسو ته وایو تاسو موږ ته وایو نو پته به ولګي شاید چې داسې وي نو فیصله به سي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم لا تسألون سوال به نشي کولی ستاسو نه عما په باره د هغه څه کې اجرم نه چې کوم جرم مونږ کړی دی زمونږ نه به ستاسو نه به د هغې په باره کې سوال نه کېږي چې کوم جرم مونږ کړی دی ولا نسأل او زمونږ نه به سوال نشي کولی د متکلم صیغه ده عما په باره د هغه څه کې تعملون چې کوم څه تاسو کوئ زمونږ نه به دې په باره کې تپوس نه کېږي د هر چا دپاره خپل عمل دی نو څه به وي کېږي به بیا څه زه دعوت کوم هغې اوري نه هغه ما ته ګمراه وایي زه هغه ته ویم بیا زه ویم چې به د ستا او زما د عمل ځان له حساب نه کېږي به څه الله وایي ورته ووایه خبره مکمله را روانه قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ شته یجمع بیننا و بینکم الله رب العزت به راجمع کي موږ لره او تاسو لره الله به راجمع کي موږ لره او تاسو لره یجمع بیننا ربنا راجمع به کي موږ لره رب زمونږه ثم یفتح بیننا بیا به زمونږ په منځ کې فیصله وکړي بیا به دا پته ولګي چې دا په منبر ناستو پټکي یې والي دا پته به ولګي چې دا ترجمه یې کوله ځان نه نیک جوړ کړو دا پته به ولګي چې د خلکو په نظر کې دا کم سړی او هغه ظاهرا چا وی چې دی به مونځ هم نه کوي دا خلکو ته کمزوري سړی ښکارېده نو دا چې کم ځان نیک کوي دا کم ځان زبرګ کوي او دا کم کمزوري مسلمان خلکو ته ښکاري په دې کې کم یو د الله په نسبت باندې غوره دی یوم تبلی السرائر الله رب العزت فرمایي دا خپل رازونه به راښکاره کړي داسې ورځ ده چې د خلکو رازونه به راښکاره شي الله دې راباندې پردې واچي دا پته به ولګي چې بهی پلانکي چې دې دې ټیم کې ټیپر پټ کړو پلانکي دې ټیم کې چې دې نظر غلط استعمال کړو پلانکي دې ټیم کې مونځ پرېښی دا په ظاهره زبرګو او دننه چې دې د ده کیسه روانه یوم تبلی السرائر داسې ورځ به وي هاؤم اقرؤوا کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشة راضیه اواز به کوي خلکو راشئ زما د عملنامه وګورئ ما دا ګمان کوو چې زما سره به حساب کتاب کېږي نو د دې وجې مې نیک عمل کړی و هله راشئ زما د عملنامه وګورئ داسې خلک او داسې به وي الله رب العزت د هغې متعلق فرمایي چې د هغې ته به په ګس لاس باندې عملنامه میلو شي الله داسې اصحاب الشمال ته څه پته ده چې دا ګس لاس والا کم خلک دی قافلې چې د یمین شمال بیلیږي ای حافظه ته به مل د کم کاروان خبره داره او دغه یوه واسطه ده راسره د دواړو جهانونو د سردار د فخر موجودات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه نه د خدای نه جدا کړي په خدای کې نو ډېره سخته ورځ را روانه ده رازونه پلار وی د پلار ته به د زوی هر څه ورښکاره شي مخې ته به شي چې دی د زوی زړ دی د میدان محشر کې به اعلان وشي آدم علیه السلام به ولاړي د چاپي سره جبریل امین به ولاړي د دواړو جهانونو سردار صلی الله علیه وسلم به ولاړي الله رب العزت به قاضي پلانکي د پلانکي زوی دا کامیاب شي الله وی کنه چا د اور نه ځان بچ کړ فقد فاز بس دغه کامیاب شي
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دنیا سره دغه یو د دوکې کور دی. الله وی دوکه ده په سترګو پټې دی. الله رب العزت فرمایي او اعلان به وشي پلانکي د پلانکي زوی چې دی دا ناکامیابه شو، نامراده شو، خاسر شو، تاواني شو. الله دې وساتي. دکه ورځ د تاوان ده، دکه ورځ د تاوان ده. یوم التغابن، یوم الخسران، یوم المیزان. الله وی القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. سخت ورځ، سخت سنا سبکینو علی بکار کی. قل ورته وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یجمع بیننا، راجمع بکی الله رب العزت من لرا، راجمع بکی من لرا ربنا رب زمنگا، رب زمنگا. ثم یفتح بیننا، بیا با فیصلو کی پمن کی بالحق په حق سره. د دنیا فیصله به نه وي. دنیا کې تا یو کار چا سر نه کړی او هغه ته ګران کړي، د دنیا عدالتونه هغه پیسې خوري، بل څه کوي، بل څه کوي، ته ځان صفا نشي ثابتولی که د ټولو ملګري دې ولې نه وي. بس اعتماد دی، اعتماد مات شو. هلکه تا سره پلانکي په جمع ناست و، هغه ماته دا خبره کړې ده چې تا بېګا دا کیسه کړې ده. بس تا اعتماد لار تباه و برباد شو. ته څنګ پرې هغه اعتماد ورکړه. خو الله رب العزت وي میدان محشر داسې نه دی. فیصله به کولو وشي، کولو خبره به وي، حقه فیصله وي. د پیسو عدالت نه دی، دا خراب ګواهان نه دي. وهو الفتاح، او څوک فیصله کوونکی دی؟ الله. څوک فیصله کوونکی دی؟ او دا الله فیصله کوونکی دی. العلیم، علم والا ذات دی. داسې نه دی، داسې فیصله نه کوي. د دنیا قاضي دی نیک دی، د زمانې بزرګ دی، امام ابو حنیفه دی، امام اعظم دی. خو چې ګواهان ورته پیش شو او گواهی وشو، په ګواهانو به فیصله کوي. اگر که هغه ګواهان د دروغ وي، فیصله به په هغې باندې کوي. هو د الله رب العزت دربار کې داسې نه دی. هغه داسې قاضي دی چې العلیم، هغه علم والا قاضي دی. الله ته علم دی. نو څه ترې پټېږي نه. قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم ارونی الذین، وښایه ما ته هغه کسان الحقتم چې تاسو پیوست کړي دي، یو ځای کړي دي به د دغه الله سره شرکا، شریکان. د الله سره هلکو شریکان ګرځول. او خلکو ډېرې لوی لوی قربانۍ ورکړي. په خدای یقین که زموږ هېڅ قرباني نشته. ته چې د تاریخي اقوال وګورې، د صحابو حالات وګورې، ته ته به پته ولګي چې څه دي وایي خلکو څه کوي. یو صحابي په باره کې راځي، عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه. دا داسې یو صحابي و، د ده اصل نوم دی عبدالعزا. اصل نوم یې دی عبدالعزا. دا عبدالعزا چې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په سترګو نه ولیدل، په نالیدلو بس واقعات یې واورېدلو، د هغې هغه تعلیمات وررسېدلو، نږدې ورسره. خو دې ټول عمر د ده پلار وفات شوي ماشوموالي کې او تره داسې را لوی کړي وو لکه موږ چې ورته نن سبا وایي دا یو دی یا چې دی نازولی دی، دا دی دا دی، دقه شان تره را لوی کړي وو. ډېر زیات خیال یې د ده ساتلی او ډېر ناشنا طریقې سره د ده یعنې هغې تاریخ والا د ده متعلق لیکلي دي چې د چهرې نه به هم دومره نازکې ساتلي وو چې دی به ډېر معصومه ښکارېده د چهرې او ډېر زیات ښکلي. نو ده به دا خبرې خو چونکې خورېدې وخت تر وخته لري او دله به هم دا تعلیمات راتلل، ده به یادولم. او دی دا 22-23 کالو نوجوان، یعنی کتابونه چې کوم عمر تا د ځوانۍ صحیح عمر وایي دی په هغه عمر کې نه. هغه زندګۍ کې چې نوې بلوغت یې شوي ده او باري زندګي وه، په دماغ یې بلکل بس د انګل پاره خبره باندې نه. هغه زندګۍ کې چې د کور ټینشن یو څه بل څه بلکل داسې زندګي وه چې کتابونه څه ته سم ومه. خیر دغه
عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنہ یا عبدالعزا ولا عبدالعزا دغه عبدالعزا چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې چونکې را رسېدې نو چې د دې په کور کې به داسې خبره وشوه نو دی به لږ رانیغ شه داسې ډېر متوجه به شه نو هغه ترې په دنیایي معاملاتو کې ډېر زیات پوه او زیرک انسان یو نیم کس چې هغه معامله فهم وي د هرې معاملې ته ذهن رسي او دا برکت د منطق هم دی منطق فلسفه چې وي یا شاعري چې څوک ډېره ګوري نو ته چې څوک خبره وشي نو ته ویښته بیا خپل هغه دماغ رسي چې دا د نرزي کم ځای وشته خیر دا عبدالعزا چې و نو ته ته یو ورځ تر وایي چې داسې ورته وکتل ورته وایي هلکه وایي موږ چې د رسول الله صلی الله هغه په خپل الفاظو کې هغه الفاظ استعمال کړي وو موږ چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه انسان د دغه شخصیت خبره وکړو نو ته داسې رانیغ شانتې شي ستا حالت بدل شي ستا په اړه کې خو دې ځای نه دي نیسلی نو دې دغه ټیم کې په فکر کې شي د ذهن کې رانوي که زه اوس چېرته ده ته دا ووایم چې نه داسې نه ده او ده زړه کې ایمان راوړی یعنې زړه کې یې منلي خو دا اظهار یې نشه کولی نوم یې نشه بدلولی داسې وه نو دی ورته وایي دی وایي چې اوس څه ووایم نو دی وایي هسې نه چې دا ووایم چې وایي نه داسې نه ده ما نه دی منلی د قیامت په ورځ رم رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ وانه اوس د ده دغه خبرو ته ذهن نه رسي چې څه به یې څه به نه خیر دی ورته وایي جواب کې وایي او دغه شخصیت چې دی ما منلی دی او ما په ایمان راوړی دی صلی الله علیه وسلم اوس چې څنګه ورته دا وایي هغه ورته سم شه وایي سوچ وکړه ګورې نو مور یې د ور شاته ولاړه وه هغه پرې پوه شوه چې وایي زمونږ خو خپل څه نشته دا تره رالوی کړی دی او د دې دویم انجام به دی چې دی به د کور وباسي نو ورته وایي چې سم شه سوچ وکړه ګورې یو ورته ښه سوچ مې کړی وی سوچ وکړه وی سوچ دې نه دی کړی ګیر چاپېری د ځان نه سوچ نه دی کړی وی ښه دې خپل حالت ته سوچ وکړه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لا لیدلی نه دی وی واپس کېدی شي ګورې یو لار در سره شته دی ورته ښه سوچ مې کړی وی سوچ دې کړی دی وی یا وی ښه د دې کور وځه وی د دې کور وځه ستا پلار چې وفات کېده زموږ هېڅ هم نه دا ما ګټلي دي ما دا کور جوړ کړی دی او ته مې دومره په نعمتونو کې رالوی کړی لهذا د دې کوره وځه نو د ده تاریخ والا لیکلي چې دی داسې رالوی شوي چې د ده په وهم او ګمان کې یعنې نه وه چې ما ته به تره دا خبره کوي خیر چې دی روان شه ورته ښه داسې په اسانه روانېږي چېرته روانېږي ستا په بدن چې دا کومه کپړه ده دا زما ده کومې کپړې چې دي دا زما دي کپړې وباسه نو د عربو به دوه څادرې وي یو به څادر و یو به لنګ نو ورته وایي چې هغه ورته څادر وباسه ورته یې لنګ دې وباسه لنګ هم زما دی نو بعید نو جوان کس چې بیا چې هغه داسې د عزت معامله راشي نو دې داسې سوچ کې پرېوت الله رب العزت ورته په سوچ ذهن کې ور واچوي چې دغه اوس ده داسې تره ته وکتل نور څوک نشته تره ته مخ واړو بل طرف ته ویله لنګ وباسه لنګ هم راکړه دی په ځای باندې کېناستو ځان یې ځمکې سره کلک کړه لنګ یې ورکړی دا هغه ته واغشته دی اوس ځان سره وایي چې وایي ځم به څنګه دا خو کلی دی قوم دی سبب مور یې د ور شاته ولاړه وه او هغې تاریخ ولیکي چونکې هغه هم دغسې و نو هغې وایي چې ما هم ورسره د کوره ونه باسي هغې ایمان بیا نه دی راوړی خو کافر او مزویه وو نو هغې ورته یو کمبل و خرابه بعضو لیکلي بعضې وایي ټاټ هغې ورته راویشته چې دغه ما سره کېږي او داسې نه غواړم چې ته دې د کوره په دې حالت کې اوسې چې ستا پرده ما نه ده لیدلې چې بل کس یې ونه وي یعنې دغه ټیم علما لیکي چې ده ورته ولې دا ویلې مور چې ما ستا پرده نه لیدلې دا نور ولې یو خو د ماشوموالي ځان نه کیسه وایي دې کله چې ورته د پلار د تره وي چې ته دا لنګه وباسه نو تره هم دې مخ واړو الله رب العزت اوس پرده ساتي او دې مور هم هلته مخ واړو او ده دې دا ټاټ راویشته چې دا والا یا په ذوالبجادین د دواړه معنې راځي شلیدلې شوي کپړه هم راځي او دغه ټاټ هم راځي او دا کمبل هم راځي خو هم علما د تعبیر په کمبل سره دغه کمبل وی دا والا
نو د چې راواغشته نو هغه کټ کړه نیمه چې دی به تورې لنګ کړه او نیمه د ځان د پاسه راواچول چې کله راواچولو د کوره ووت اوس روان دی شپه شوه چا نه تپوس وکړو مدینه منوره کې مسجد نبوي ته ځه ای ورته د شپې به څه کې د تاریخ والا لیکلي چې د مسجد نبوي دغه ټیم داسې حالت و چې دنګ کس کو هغه به ودرېده نو سر به یې چت سره لګېده پاڼو دغه به د کجور دغه چت او چې داسې دنګ به نو هغه به سر را لاندې کوه چې داسې چیت به نو به سر خیر چې دې کله راغې مسجد نبوي ته هغه چې په نازو نعمتونو کې رالوی شو شپه ده او دته دا پته نشته د علما لیکي دا صفه چې کوم ځای ده اوس دغه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم راته دا اجرونه به راوته د هر صحابي به خپله کمره وغېنده بلال رضی الله تعالی عنہ ساره ورغی چې سیب د بانګ ټیم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راته نو دغه نوجوان یې ولید چې کشر هلک دی او د کمبل پې داسې پرته ده داسې په ځان راچولې ده چې نه تو کړې ده نه پوره نه یو خوا ده نه بل خوا ده او لنګ هم څه نیمګړې شانتې والی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې عبدالعزا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ذلبجادین یا ذلبجادین ای د دوه کمبل والا دا دې څه کړي دا خو نه پوره لاندې کمبل دې داسې اچولی نه دې په ځان پوره ځان دې نه پټ کړي داسې دي یا ذلبجادین من این ومن انت دا کوم ځای نه یو څوک یې نه هغه ورته وایي چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ورته چې وایي زه ستا یو عاشق یم عبدالعزا مې نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لا انت عبد الله ته صحیح ته عبدالله ته عبدالعزا نه ته د الله بنده ورته چې خیر بیا دبا چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه منظر په وحی باندې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدلته صحابو ته ډیر زیاتې خیال سره یو پیر عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا سخت نه ده چې کوم نه کم دې تراغه بیا ته مقام هم ورکړي نو عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یو پیر جمعات کې وی چې نو جوانا ته ور ډیر تیز تلاوت کې ها تیز مو آیا په مزه تلاوت کو چې بیا ونه نو غالبا اجازه الحق سے کوم یو عام علماء وی چې غالبا دا داسې و چې دا د هغې نه پس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر رضی الله تعالی عنه په ابوبکر صاحب تېرېده یو تیز تلاوت کو عمر صاحب وی ولې تیز کې وی دا مسلمانان راویښوم تهجد ده ابوبکر صاحب ته وی ولې په مزه کې وی چې کوم ذات ته ویم نو هغې ووایي هغه ته وی ته لږ تیز وایه او عمر رضی الله عنه ته وی ته لږ په مزه وایه اعتدال خیر عمر رضی الله عنه چې ورته دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته نه وی دی چې څنګه وی دی وی د زما دپاره خپل عزت خپل ناموس خپل لنګ خپل مور او پلار خپل خاندان خپل کلي هر څه پرېږدي وی دا داسې صحابي نو کشر ده خیر بیا وروستو غزوې شوي دي غالبا په هغې کې په غزوې تبوک کې غالبا په هغې کې رسول الله خبر به کې د منځ کې نور هم پرې ډېرې سختې راغلې چونکې دکه شان هلته به پروت بیا نو تبوک کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څوک رال چې صاحب هغه تاسو د چې کوم صحابي مونږ هم تاسو ولله نوم ایښی مونږ هم ورته عبدالله وایو تاسو هم ورته وایي هغه بیمار پروت دی او د دې نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې صاحب زما یو ډېر لوی ارمان دی وایي څه ارمان دی وایي ما له سوال وکړه چې ما ته خدای د شهادت مرګ رانصیب کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې په وحي معلومه شوې وه یا د ده د چهرې اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور الله داسې ورته معلومه شوې وه د چهرې مبارکې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستا دپاره په هغه شهادت نشته په کوم کې چې ته د کافرانو سره جنګ کې هغه شان شهادت ته نشته چې کافرانو سره ته لګیا پای کې ته شهید شي بیا یې الله د سوال وکړي چې خدای پاکه دله د شهادت د مراتبونه یو مرتبه ورکړه بیا دغه میدان کې دی بیمارو نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه راغی نو ورته چې یا عبدالله هغه سر یې ورله راوچت کړو په غېږه کې کېښود سر یې ورله راوچت کړو په غېږه کې کېښود دا مقام دی ورکړه چې په غېږه کې کېښودو خبرې ورسره کول نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله وسلم ته به د قیامت په ورځ زما شفاعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما صحابي ته هو زما صحابي نو رسول خیر په دغه حالت کې چې دی دغه عبدالله ذوالبجادین رضی الله تعالی عنه دا وفات شو چې کله وفات شو
نو دا کوم صحابي چې روایت را نقل کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی وای دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ د خلینا وته وې داسې چې کاش زمانه پرده تلې زمانه چې د عزت تار شوی زمانه مور پلار تلې خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې مثال دی پدای کې او دوه کسان ورسره اوس هم بعید سار مړی شوي نو سبا راځي رسول میدان کې صحابه موجود دي شپه ده څوک ودري څوک بل څه کې مشغوله دي تاسو ته پته ده څو کسان لګیا دي تاریخ والا وي او صحابه دا احادیث عبد الله بن مسعود سے وي یو خپل دا راوی دي یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دي یو غاریار دي صدیق رضی الله تعالی عنہ او یو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دي او دک صحابه دک په دپن کې بیا دله جنازه غسل ورکو بیا ول جنازه وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر ته کوشي او دې ته وایي چې دا عبد الله مال راکي نو هغه ولوي چې سید داوال چې څنګه ورکنه وي دغه په بدن باندې کپڑا کامه کپن کامه ایو بیا سه وی زماغه صادر دی چې چرته پروت وی راواله صادر ګرځولم سنت ته لای توفیق راکړي وی دا صادر زماغه راواله شتا وی او سه بیا می صادر وی راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل صادر کې ولا کپان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا علما دي دا هغه دی چې دا برکت د غلنګ چې د لند اسلام د پر قرباني کو الله یې ورکه کپان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صادر کې خیر مدد سخت خلق دی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے خیر نو بیا چې کله څنګه قبر تخکته کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سي غیږه کې ونیسه نو دې سینې ته راجو او خدایا وې زده د رضایم ته رضا شه عبد الله بن مسعود سے رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خدمت کړې دی او ډیر روایت لري وې ما دا ټیم افسوس وکړ چې خدایا دا زماده نزدېکت دي دا نه وي زماده خدمت دي نه وي خو چې دا مقام راته حاصل دا کوم چې دته حاصل خیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې خود او بیا په خاور په خپل ورواړو دي تبین په خپل کې خود او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وی چې قبر یې جوړ کو نو دسترګو نه وخت روان دا په سبا باندې د دین اسلام لپاره هغه ل قرباني ورکړه موږ الله رب العزت تعالی توفیق راکړي نو دا به ورګه د توحید لپاره د عقیدې لپاره لګ بلاد دی له درام د بعض صحابه وی پټ وایا کنه الله پټ وی نشم یادول څنګه پټیا نشم نو لږه قرباني به ورکو عربه کار کی داسې نه کېږي صرف چې موږ په معمولي خبرو دی بای دین سبق پریدو په معمولي خبرو دی موږ مونږ پریدو په معمولي خبرو دی موږ اسلام حسین رضی الله عنه ماشوم ته باندې غشي راغی او د ماره په دې منځ لګي دا سوچک کاروي په لاس باندې خدایا وستا په دربار کې مې دا غېږ ماشوم قرباني مونږ خدای به ما دا قرباني وکړه چې قرآن په ځای لاړم میچ ته کېناستم ما دا قرباني وکړه چې د مونځ په ځای لاړم بل څه مې کول ما غیبت کو ما چغلي کوله نه الله رب العزت د دین توفیق راکړي دا الله رب العزت اسلام را نصیب کړی الله دې استقامت را نصیب کړي الله رب العزت اسلام را نصیب کړی الله رب العزت دې د دې خورول را نصیب کړي دې لپاره بلغه قرباني ورکو قلت وتوایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارونی الذين اوحى ماتا الحق هغه چې تاسو جوړ کړی دي دا دغه الله سره شریکان دا الله سره جوړ کړی کلا هرگز داسې نه ده الله وی ورته وایا چې هرگز داسې نه ده بل هو بلکې دک الله رب العزت العزیز سشنی غالب دی زړه کې دې دا نشي تکبرونه کې الله رب العزت پر سر نسکور لاندې راوځي تباہ ورکړي
پته به دې ونه لګي پیر ذوالفقار صاحب لیکلي خبره ډېره اوږده ده هغه درته کوم نه خو موږ په غالبا خپله خبره کوي یا د بل ملګري غالبا خپله کوي په یو چوک کې ولاړو او یو ملګري به پیر ذوالفقار صاحب ډېر مالدار 60 جریبو کې صرف مدرسه ده وایي هغه ملګري به کې وایي چې بهی چا خیر غونډو وایي چې زما خو دومره ډېره ده دومره ډېر مال مې دی چې زما وصول وصوله به بسي په داسې تکبر انداز کې وي و یو کال لا نو تیر غالبا یا نور کلونه حساب لګوله خبره ما ډېر مخکې کتل اوس رانه یېره ده خو اکه زوی چې یو زوی وصرف هغه بیا په اکه چوک کې لګیا و هغه خیر تکبر باندې کې تلک الایام نداولها بین الناس استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه نور الله مرقده هغه فرمایل الله دې په قبر اموالات راوړي هغه به فرمایل وای جانګيري کې خان وې زبا ولا چې چندې د پارتل چنده به د مدرسې ته راوړل او اوس داغه دا حیثیت دی چې هغه ما سره د مدرسې په ګټ څوکیدار او داغه چې کوم بیبي د کور والا وی هغه ولا ز کور کې دنه سات بس په وخت باندې جیدات په چومه چوته ودی په یو سبز ا د یورپ نه راځي د کوره بار د کوره خرڅو کیسه ونه الله دې معفو کړي نو الله وی کلا داسې نه ده د الله رب العزت سره څوک شریکه نشته هو الله دغه الله رب العزت العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا ذات دی الله رب العزت په خپلو حکمتونو پوهېږي څوک غریب څوک مالدار څوک چې دی ړوند څوک سم څوک بیمار څوک څنګه څوک حاکم څوک چې دی نو فقیر څوک چې دی استاد څوک شاګرد څوک پیر څوک مرید الله رب العزت په خپل حکمت ډېر ښه پوهېږي بس د هغه رضا بالقضا چې د الله کومه فیصله ده بس په هغې باندې ته سر ښکته کړه آمنا وسلمنا وسلم قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادعوا الذین راوبلې هغه کسانو لره زعمتم چې تاسو ګمان کوئ په هغوی باندې من دون الله ما سوا د الله نه لا یملکون مثقال ذرة دي مالکان نه دي ستاسو دپاره د څه چې دي مالکان نه دي په اندازه د یو ذرې په سماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض نه په ځمکه کې وما لهم نشته د دوی دپاره فیهما په دې دواړو کې من شرک صحیحه نشته کنه چې معمولی وي هغه نشته کنه وما له یې دلته د چا په ځمکه کې څه نه نو دا دعوه کولی شته بل په ځمکه نه چې یو انسان د بل انسان په ځمکه دعوه نشي کولی نو د خدای سره په خدای کې څنګه یو بل شریکي چې د سره تصور هم نه جوړي وما لهم ونبوي د دیو د بارا او نشته د دیو د بارا فيهما بدز مګو اسمان کې من شرک صحیحه وما له ندی د خدای د بارا منهم د دې باطل خدایانو نه من ظهیر سوق مددگار او معین الله رب العزت سره سوق معین او مددگار نشته د دیو بل ولا تنفع الشفاعه فائدہ بنور کوي سبارش عنده د الله سره الا مگر لمن د هغه چا د بارا اذن له چې هغه د بارا حکم کوي الله چې اجازه وشي د الله د جانب نه د هغه د بارا حتی تر دې پورې اذا به هغه وخت فزعن قلوبهم چې يرو چې د شي د زړونو د دیونه قالون وای بدی ماذا قال ربكم قالون وای بدی وای دی ماذا قال ربكم چې سوي دي رب تاسو قالون وای دی الحق حق وای ورته دی دا نور نو یا ما درتوی دا هغه میدان سره خاص کا دی وای چې څه فیصله وشو او یا د بخاری شریف کې چې کوم حدیث دی نو دا ور سره جوړیږي او دای تعبیر د علماوی تفسیر دی وهو العلی چې دالان د پرشتي د نور ته چې قالو دی ورته وی ماذا قال ربكم استاذ رب سر قال دی الحق حق فیصله وکړه وهو العلی او دا الله رب یا چې هغه میدان سره خاص کی چې د زړونو نه کله دا یو سو بل سه یعنی دا ير اوچته شي نو دا نور خلق به د غټو خلکو نه بیا ته پوسو یعنی پیغمبران نه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوسي هغه ورته چې عیسی کتاب شروع کی قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من يرزقكم سوک رزق درکوي تاسو ته من السماوات د اسماننا ولا د زمکنا قل نو ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایا
الله سوق ورکي الله رب العزت وإنا ومن وإياكم يا تاسو على هدى شاید چې په هدایت یو فی ضلال مبین یا په گمراهی ښکارا کی یو په هدایت بل په گمراهی ښکارا کی قل ورتوا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تسالون سوال بنشي کول استاسنا د سبب بارکه عما ببارد هغه سي اجرمنا چې موږ جرم کړی دی ولا نسلو سوال بنه کیږي زمونږ عما ببارد هغه سي تعملون چې تاسو کوي قل ورتوا اے پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین باعث تخلیق الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یجمع بیننا فیصلو کی بمن زمن کی ربنا راجم بکی من لرا ربنا رب زمنگا ثم یفتح بیننا بیا فیصلو کی بمن زمن کی بالحق بحق سرا وهو الفتاح وذا الله تعالی فیصلو کی العلیم علم والا قل ورتوا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اونیو خایماتا الذین هغه الحقتم کسانا ته چې تاسو یو ذکر دی په وسکړی دی به د الله سره شرکا پس کی شریکان هم ګرځولې دي شرکت کې ورسره یو چې دا الله رب العزت سره شریکان دي کلا هرگز دا سندا بل هو الله بلکې دا الله رب العزت دی العزیز چې غالب دی الحکیم چې حکمت والا دی